أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سورة العنکبوت 28 نمبر آیت. د دې 28 نمبر نه د 35 نمبر پورې واقعات لوط علیہ السلام ذکر کی. لوط علیہ السلام واقع ذکر کولو کې چې کوم اهم مضمونونه دی یو پکې دا دی چې تسری د نبی علیہ السلام د پاره او د اسلامی امت د پاره چې اخیرنه فتح او اخیرنه نجات د مؤمنانو په برخه باندې دی. دویم دا ده چې د دین دشمنان چې په کوم ځایونو کې دي په حکم وخت کې دي نو دا به هلاکیږي لکه څنګه چې د لوط علیہ السلام مخالفین هلاک شو او د قیامت پورې په دغه طریقه روانه چې کوم د دین دشمنان دي دشمنان هلاک کېدل او د حق پرست خلکو غالب کېدل او د هغوی نجات د الله تعالی یو نظام د مستقل روان دی. نو حق پرست خلکو د پاره تسلی او د مخالفینو د پاره تخویف او يرش یو مضمون پکې دا شو. دویم خبره په دې کې دا ده مخکې من په خلاصه کې ویلو چې مؤمنانو په انسانانو چې کوم امتحانات راځي خاص کر په مؤمنانو باندې هغه امتحانونه موږ په 5 حصو کې تقسیم کړو چې 5 قسم امتحانونه په مسلمان باندې هغه مسلمان چې دین زده کړی الله تعالی دین یې منلی هغه باندې برازي. یو موږ باقي کې دا ویلو چې د بر تشریعي امتحان شکار شي چې دین زده کول هغه باندې عمل کول خلکو ته رسول تشریعي امتحان کې بختي چې دې بس عمل کوي کنه کوي. او دویم بل چې کوم دینه تکوینی امتحان بیا تکوینی امتحان موږ راغستره او 5 حصو کې تقسیم کړو چې کوم امتحان تکوینی دی تشریعي نه دی نو باغې کې ځنی اسی خو مخکې تیری شو دا پکې په هغه ترتیب کې دریم نمبر امتحان د جدا امتحان به د قوم له طرف نه راولاړيږي چې کوم کس په دین باندې عمل کوي صحیح دین ترجمانی کوي صحیح دین خلکو ته خای او د دین په صحیح معنی کې خدمت کول غواړي د قوم برا پاسي کې مخالف شي قوم کې باغیان لوپران د مخالف شي دا غوی د لوپري انداز او دا غي د بغاوت انداز څنګه الفاظ به استعمالي څنګه کارونه وکړي څنګه مخالفت وکړي دا غي ذکر دی. او باغی باندې بیا استقامت د داعیانو د پاره استقامت صبر خپل کار پکلکه باندې رانیول مخ کې چلول دا چې کوم دینو د تکوینی امتحان دریم قسم دی. لوط علیہ السلام واقعا دغه مضمون د پاره ذکر کیږي چې لوط علیہ السلام پیغمبر شو حق دین بیانول شروع کړو اول په خپل دین باندې عمل کول دا تکوینی امتحان چې لوط علیہ السلام پکې لګیاو تشریعي امتحان لیکن په تکوینی انداز باندې د قوم مخالفتونه د هغوی دشمنی بغاوتونه د هغه بل څنګه تفسیری ذکر دی چې هغه څنګه مخالفتونه کول څنګه بغاوتونه کول څنګه کارونه کول او په دې باندې لوط علیہ السلام څنګه صبر او استقامت کا خپل کار جاری ساتل نو د امت لپاره تعلیم د جداعیان کم چې د دین لپاره د عیان دی دعوت چلون کی دغه به هم دانه مناسبتونه بزان کی پیدا کی او مخې بکار چدای. الله تعالی وی ولوط امنګ لګلې ولوط علیہ السلام اذ قال بهغه وخت چې ویل لقوم خپل قوم ته انکم یقینا تاسو لتاتون الفاحشه راتل کوي به حیایتا ما سبقکم بها من احد من العالمین چې وړاندېواله نه کله تاسو نه په دې به حیای باندې اس یو کس د مخلوقاتونه تاسو د سنمونه به حیای شروع کړی د تاسو نه وړاندې اچا هم نه کړی په دې باندې د مفسرین اتفاق د جلیوادت ایجاد د لوط علیہ السلام د قوم دي نه مکه چا نه پیژاند او دا څنګه ایجاد شو قوم کې څنګه راځي شو دا غي ټول احوال چې کوم دي مخکینی سبقونو کې تفصیلا تیر شوی دي. یا دا چې د دې حکم ستاسو چې کدا سه مجرمان ونی ولې شي شرعي گواهانو په منځ کې د شرعي نظام موجودي سزا به صحیح که شرعي نظام نه بیا به څنګه چلی ان دا ټول احوال او ټول مسائل مخکې په تفصیل سره تیر شوی دي. انکم لتاتون الرجال آیا یقینا تاسو راتل کوي نارینه وته وتقطعون السبيل تاسو کټ کوي لارو کټ کول مدد دار تاسو شکی کوي لارو کې نه د مسافرونو غلاګانې کوي دا غوینه سيزونه په زور باندې اخلي وتاتون او تاسو راتل کوي فی نادیکم المنکر فی نادیکم المنکر هغه خپل مجلسونو کې المنکر د بدای خپل مجلسونو کې ښکارا بخکارا باندې بدو راتل کوي دې ځکه کې لوط علیہ السلام د قوم غړ قباحتونه درې قباحتونه د لوط علیہ السلام اغیز بیان وکړو
نارینه سره بد عملی کول، دویم نمبر په لارو کې ناستل او د مسافرو ناشکری کول، او دریم نمبر په خپل محفلونو کې برداګه باندې ګناونه کول. دا اخیرانه قباحت چې کوم دی چې په مجلسونو کې برداګه باندې ګناه کول، قرآن د دې څه وضاحت نه دی کړی چې دا څه قسم ګناه و چې دوی برداګه باندې کوله، بلکې دا مضمون عام پرېښودلی دی. په دې کې د مفسرینو بیا اقوال شته دی. یو قول دا ده چې دوی په لارو کې به کېناستل او چې کله به خلک په لارو باندې تېرېدل دوی به تیږو باندې ویشتل، به ګټو به یې ویشتل. دغه شان ده کې به لارې مسافرو پسې به شپېلي وهل، شور به پسې کاوه، مذاق به پسې کاوه، لارو کې به کېناستل. لارو کې ناستل چې دا په خپله باندې مستقل جرم دی، دې څخه چې کوم خلک په لاره باندې تېرېږي هغوی ته تکلیف. لیکن دې کې دا او یو قول پکې دا هم دی چې دوی به دغه چې مخکې کوم اولنی جرم ذکر چې دغه جرم به سره عام برداګه باندې محفلو کې برداګه باندې کاوه، اجتماعي طور به یې کاوه. دې کې د تفسیر معرفت قرآن تحقیق دا دی چې دوی دا کم دې کې دا مضمون عام ځکه پاتې شوی دی چې هر جرم چې هغه جرمي نو په خپله خو دا جرم د اسم ګناه ده، خو چې کله دغه جرم برداګه باندې کېږي دا ډبل جرم دی. نو دې په خپلو محفلو کې به هر جرم چې و برداګه باندې به کوه. نو مخکې د نورو جرایمو ذکر شو او اوس د هغه جرم ذکر دی چې دا جرم کول برداګه باندې دا بل جرم دی. دې باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک هم دی چې کل امت معافا الا المجاهرین، قیامت کې به یو وخت سره راشي ټول مجرمان خلک به الله معاف کړي. چې کوم مسلمانان دي صرف اگر که څومره ګناهګاران دي دا ټول به معاف شي، خو الا المجاهرین هغه خلک به بیا هم نه معاف کېږي چې کوم خلک به ډاګه باندې ګناه کوي. ډاګه باندې ګناه کول اصل کې د بغاوت پول اعلان کول چې هیڅ شی نه منم، هیڅ شی ته تیار نه یم، پول مخالف. دا د جهري ګناه دی لپاره کېږي. نو چې کوم کس ګناه کوي پټه کوي نو دا مسلمان دی، دا ګناه سینګل او ګناهګار دی. کم کس برداګه باندې ګناه کوي مجاهر دی، نو دا ښکاره باغی دی. په دې کې بیا بحث دی چې د دې د اسلام سلی ولې نو دا بیا مناقضو کې ځان له یو موضوع ده. په هر حال باندې خدا ګناه ډبل ده. نو دې قوم به برداګه باندې په محفلو کې داسې ګناهونه کول. فما كان جواب قومه، نو جواب د قوم ده. دا د قوم هغه تکبر او ظلم ذکر کیږي چې کوم قوم متکبر او مغرور وي، ظالم، یا دلیل ته غوږ نږدي، هغه ته خبره کوي نو ډایرک بدمعشي ته لاس اچوي. لوطیان هم دغه شان دي، لوط علیه السلام قوم هم دغه شان دي چې کله لوط علیه السلام ول دومره بهترین بخ انداز باندې خسته دعوت ورکو د بدو جرایمونو د منې کولو لپاره سره خبره وکړه، نو قوم سره بل جواب نو الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله، مگر دا یو ول جرا ولا غذاب د الله تعالی ان كنت من الصادقین کرشتونه ته چې دا ګناونه دي په دې باندې الله تعالی سزا ورکړي، عذاب براشي. تک عذاب په خپل ته مخه مخ راول مو خراب موسی د عذاب نه ویل نه یریو. دې ځکه کې د دې خبرې ذکر دی چې یاره عذاب راوله. او نور ځکه کې بیا نور دغه هم شته دا نور بحثونه دي چې یاره کاڼي را باندې راوره وداسې وکړه هغسې وکړه. نو دا ټول احوال اصل کې د ټولو عنوان مضمون یو دی، ځکه کاڼي راوره ولا عذاب راوستله ما عذاب دی. او دغه شان ده کې چې کوم قسم مشکلات ته یادین په عذاب خو الته کې صرف عنوان بدلیږي، الفاظ بدلیږي، نور هغه مضمون یو جوړیږي. نو دی ورته وایي جمع د عذاب د الله تعالی راوله ان كنت من الصادقین کرشتونه یې. لوط علیه السلام ته پته ولګېدله چې دومره وعظونو نصیحتونو نه وروسته دومره د بغاوت اعلان کول چې د عذاب نه دی نه یېرېږم را باندې راوله، اوس به دې کې د حق قبلولو هغه اثر چې د نو ختمه شو دا پکې نه پاتې نه شو. ځکه سړی چې دې حد ته ورسېږي داسې الفاظ استعمالوي نو دومره بدتمیز الفاظو د استعمالولو نه وروسته الله تعالی داسې قوم ته د حق توفیق نه ورکړي. مخکې دا مضمونونه تېر شوي دي چې ان الله لا یهدي القوم الظالمین، ان الله لا یهدي القوم الفاسقین، مضامینو کې دا مضمون تېر شوی دی. لوط علیه السلام په دې مضمون باندې پوهېده چې دې ته بس الله تعالی هغه د حق توفیق نه ورکوي، نو بس خیر یې ورته وکړي، ازار یې ورته وکړي. قال نو ویل رب انصرني، ای ربه زما امداد وکړي، علی القوم المفسدین، په قوم نافرمانه باندې. ګرامر په اصطلاح کې اعلی د پاره د ضرر او نقصان راځي او لام د پاره د فائدې راځي. دلته کې اعلی استعمال شوی دی، علی القوم المفسدین، په ضرر د قوم نافرمانه کې داسې امداد مې وکړه چې د قوم ته نقصان ورسېږي، دا قوم خراب کې ختمېږي. ځکه دې کې د خیر اثر پاتې نه ده، او چې کله د خیر اثر پاتې نه ده د قوم د ژوند څه پیدا هم نشته په دنیا باندې. نو بس الله تعالی درود علیه السلام आवाज واورېد، فریاد یې واورېد، او د عذاب آثار چې کوم دي نو بنیادونه شروع شو، مقدمات شروع شو. الله تعالی ولما جاءت رسلنا
هر کله جرال استاد زمون چې هغه پرشتي وي ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا بزیر سره مخکې موږ ویل چې در ابراهیم علیه السلام خوره کیږي لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام یو ځګن کې خپل کار جاری ساتي او لوط علیه السلام بل ځګن ته لګل شوی دلته کې خپل کار جاری ساتي نو د قوم د حلاکت کله چې سوال قبول شون پرشتي اول ابراهیم علیه السلام خاطر علي بالبشرا بزیر سره د ځګن کې نور باس نشته چې زیاره براوړی لیکن مخکې سبقونو نه پته لګي چې د زوی زیاره ورکړی و چې صاحب زوی پیدا کیږي اسحاق علیه السلام دغه نه وروسته پیدا شو بیا ورته ویل چې قالوا انا مهلك اهل هذه القريه د پرشتو ویل چې یقینا موږ هلاکون کې ردی کلیو کم کلی چې لوط علیه السلام قوم وسیږي ان اهلها كانوا ظالمين یقینا اهل د کلی خلکو د کلی ظالمان دي د کلی خلک به هلاکیږي او وجه دار چې ظالمان دي د دین دشمنان دي به وجه به هلاکیږي نو اصل کې د دوانه چې کم دین زیری دي ظالم هلاک کېدل ځان له خوش خبري ده او دغه شانس به پیدا کېدل ځان له زیری دي نو بده وجه منه بالبشرا قالوا ان مهلكو د دوانه جملې پیوس را لري منځ کې د بالبشرا نور سلام د جمنځ کې وقف بنه کې وقف پکې نشته جاری به وسات قرات دی وجه نه چې د ظالم هلاکت د ځان له خوش خبري د ځان له پیغام نه او زوی خدان له خوش خبري و نو دوانه پیوس فرشتو ته پوره خبر ورکړي چې هلاکت وجه دار چې ظالمان ظلم تعریف مخکې من کړي دي حقدار ته حق نه والا کول تفسیر تفهیم القرآن بساده الفاظو کې دا معنی کړل چې حقدار ته حق نه والا کیږي دا ظلم نو د الله تعالی حق دا چې بدین باندې عمل ورشي پس باندې احکام باندې عمل وشي او د مخلوقات به جدا حقونه دي انسانانو بیل حقونه دي د حیوانات ځان حقونه دي د ګوندیانو ځان حقونه دي د مسلمان د انسان ځان حقونه دي نو حقدار د حق والا کول د انصاف دی حق نه والا کول د ظلم د دوی ښکارا ظلم دا د الله تعالی احکام ښکارا بغاوت کا او انساني احکام خدا سره د چبکانو وشتل شپېلی پسې وهل دا د اخلاق او حقونه د کمزګین نه دا شو نو بهشکه د الله تعالی هم مجرمان او د مخلوق هم مجرمان قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل ان فيها لوطا یقینا بدیک خار کې لوط عليه السلام هم دی قالوا حقي ورته ویل نحن اعلم یقینا من پیجنو بمن فيها هغه سوچ بده خار کې دي فرشتو ورته ویل من ټول معلوم لوط عليه السلام هم پیجنو خلق هم پیجنو لننجينهم بخامخ خلاصو دلرا واهله ارد ذکر خلق دلرا الا امراته بغیر د زنانه د هغه نه د هلاکیږي او دغه زنانه احوال او باسونه مخکې قصو کې واقعاتو کې تفصیل سره تر شوی دی دا ولی هلاکیږي هغه باسونه تر شوی دي كانت من الغابرين دا وای د باقی پاتې کېدونکو نه په عذاب کې د زنانه پاتې کېږي په عذاب کې دا به خرابېږي باقی درود علیه السلام دغه د ملګرو غم مکه هغه من خلاصول لري کو به د زګین او دیو باسو دغه نه بعد عذاب راځي ولما حركل ان جاءت رسلنا ترال استاذ زمو دغه پرشتي لوط عليه السلام تسي بهم نو خپش د دوی په وجه باندې لوط عليه السلام خپش ولی خپش د مضمونونو مکه تر شوی دي خفغان وجه دا وجه د پرشتو په دغه ټیم کې د الکانو شکل جوړ کړي پرشتي خو نوراني مخلوق دي يتشكل باشكال مختلفه جسم نوري يتشكل باشكال مختلفه دا یو داسې جسم لري چې په مختلف شکلونو کې ځان نخکاره کوي شي هر شکل راوړي شي او دا داسې مخلوق د جنن نارینه دي نه زنانه دي او یو تابعدار مخلوق دی الله تعالی نو دوی د قوم د مجرمانو د عادتونو مطابق دوی له سزا ورکوله نو د الکانو شکل اختیار کو داسې الکان چې مکمل خسته الکانو اورال چرالن بدلاره من خلقم لیدلیو لوط علیه السلام چې ولید لوط علیه السلام خو د ظالمانو اخلاق او عادتونه پیژندل چې څومره وحشیان او درندگان دي دا خو بس راضی بیا لوط علیه السلام د ملمنو پر دلو باندې څخه پښ وخت پته نه د انسانانو کې پرشتي هغه د انسانانو ګمانو نو لوط علیه السلام د دې برادلو باندې خپش وزواق بهم زرعا تنگ شور دوی په وجه باندې سینه لوط علیه السلام یعنی زړه ډېر خپش وقالوا او وی لا تخف وقالوا ان پرشتو ورته وی لا تخف یریګم پرشتو اندازه ولګول چې زم پر اتک من لوط علیه السلام پریشان شو ځکه پرشتو د ټول احوال مخینه الله تعالی ور خودري وخت عذاب د پار راغلی وي هغه ته معلوماتو نغي ورته ویل چې د کمی خبرې نه یریږي نه بدغه معنی ما یریږي ولا تحزن خفکیګما ان منجوک یقینا من خلاصو تعالی واهلك وصادقور خلق لرا الا امراتك بغیر د زنانستانه كانت من الغابرين د پاتې کېږي د بيد باقی پاتې کېدونکو نه په عذاب کې د هلاکی ان منزلون على هذه القريه یقینا من نازلون کې په دې کې باندې په اهل دې کې باندې رزن من السماء عذاب چې په سلای د اسمانه طرف شوی دا
بما كانوا يفسقون بسبب د هغه چې دوی نافرمانیانې کوي د دوی نافرمانیانې دومره لوی شوي دي دومره غټې شوي دي چې د عذاب بیخي مستحق جوړ شوي د عذاب پې راځي نو ویل دې باندې عذاب یقینا راتلونکی دی فسق چې کوم دی ګناهونه انسان دنیا هم خرابوي آخرت هم خرابوي نو دنیا د خرابېدلو نمونه یې دغه شوه نو بس لنډه دا ده چې دوی هلاک شو نور احوال یې ذکر نه شو څنګه هلاک شو عذاب څنګه راغی څه طریقه باندې راغی کوم قسم عذاب و چونکې دا مضمونونه مخکې په تفصیل سره تېر شوي دي نو په دې وجه هغه حصې وړاندې تېرې شوي دي هغه ذکر نه شولې کوم مضمون چې په کار او کوم عنوان چې په کار دغه عنوان دپاره واقعه ذکر شوله او هغه عنوان کې پوره رانقل شو باقي حصې پاتې شوې الله تعالی ولقد ترکنا یقینا پرېښودي منها د هغې نه آیة یوه نښه بینة چې ښکاره ده لقوم یعقلون داسې قوم دپاره چې عقل لري لوط علیه السلام قوم چې کوم ځایونو کې پاتې شوی دا یو غټه لویه نښه ده د عقلمندو خلکو دپاره چې څوک د دین دشمنۍ کوي د الله تعالی نه مني داسې حال به هم کېږي او داسې عذابونه به هم راتللی شي مکې والا ته خطاب لري تاسو په دغه علاقه باندې تېرېږئ شام ته سفر او تجارت ته ځئ لوط علیه السلام په علاقو باندې ورځئ کنډرات یې نه دغه بخوا کې چې کوم بحر میت دی هغه تاسو یې نه هغه کاڼي هغه اوس هم هغه د کاڼو هغه کسې پرتې دي هغه ډېرې پراته دي دغه شان د بحر میت کې اوس هم د عذاب اثار موجود دي چې په دې زمانه کې هم یو ژوندی سړی راوار دی اوبو ته ورواچي بحر میت ته نو پوري ساور کې پایږي نو مړه کېږي نبي علیه السلام صحابه کرامو ته ویل چې په دې ځای کې کله تاسو تېرېږئ نو دمه به نه کوئ سیره به تېرېږئ او ذکر اذکار به جاري ساتئ دې ځای کې زه د قهر او د غضب علامات اوس هم وینم نو دغه ښکاره علامات دي دغه خلکو دپاره چې کوم فاسقان فاجران او د عقلمندو خلکو دپاره پکې لویه نښه شته دی چې نافرمانۍ نه ځان بچي